لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سورة ابراہیم آیت نمبر 1 او د نبی علیہ السلام یو دوه ارشادات مو تلاوت کړو. الحمدلله زمونږ یو ډیره لویه دعوه د الله دی رښتینی کی موږ مؤمنان یو، ایماندار یو. ایمان دا یو پټ صفت دی، یو پټ کیفیت دی، د اچا بل ته پته دا نه لګي چې دا مؤمن دی یا نه دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخه مخامخ به خلق وی آمنا، مونږ ایمان راوړی دی، مؤمنان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د زړه د ایمان نه نو خبر، سره د دینه چې د لوی علم خاونو خو چونکی دا د غیب خبره وا، د الله نه سوا اچا ته داغه پته نه وا سوا داغه انسان نه چې څوک دا دعوه کوي، داغه خپل کیفیت ته. نو الله وی قل تو وایا لم تؤمنو، ستاسو زړه کې ایمان نشتا. الله د طرف نه خبر راځي، پیغمبر نه خبر. الله وی ورته وایا دی دعوه کوي چې ایماندار یو. قل لم تؤمنو، تاسو ایماندار نه یې. ایمان د زړه یو یقین دی، یو اقرار دی، یو تصدیق دی. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن دا سی وایي چې مونږه څه خبرې منلې دي د اسلام. اسلام ظاهری احکام منلو ته وایي، مونږ د اسلام څه خبرې منلې دي دا سی ویلې شي. او داسې وینا دی مناسب نه ده چې وایي ما د زړه نه دا خبره منلې ده. نه د زړه خبرې پته الله سره ده، خو داغې څه آثار، داغې څه نښې علامات هغه څه قرآن کې ذکر دي، څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي دي. نو کچا کې هغه علامات چې د ایمان سره پکار دي هغه یي، نو مونږ به وایو ایماندار دی، مؤمن دی. که په زړه کې ایمان نه دا د آخرت معامله ده، دا ایمان په زړه کې نه د مرګ پورې به سره ټوله معامله د مؤمني، اخوا بیا معامله د الله سره ده. سنخې داسې دي چې هغه د ایمان منافي دي، نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفی د ایمان کړی دا. نو هغه کارونه دعویدار د ایمان لا پکار نه د چپاغ کی د ځان نه دغه کی صفاتونه دغه کارونه وباسي. دا سورہ ابراہیم آیت کې الله فرمایي قل لعبادی، زما بندگانو ته وایا. بندگان هټول د الله دي، ټول الله پیدا کړی دي، د الله اختیار کې دي. خو الله بیا د بندگانو کې خاص بندگانو تخپل بندگان وي د یو خاص تعلق د وجه، او هغه خاص تعلق سره څه خبرې د عقیدې دي هغه مني الله چې ویلي دي، څه خبرې د عمل دي هغه مني چې الله ویلي دي، څه کارونه د نه کولو دي د هغې نه ځان ساتي. نو دغه بندگان عبادی، الله وی زما بندگان دي. بل یو ځای کې قرآن کې تعالی عباد الرحمن، د رحمان ذات بندگان. هلته بیا الله لاغه نخي ذکر کړی دي چې کوم کارونه بکي او د کوم کارونو نه وزان ساتي. الله په دغه صفت باندې خپل ځان ته د خاصو بندگانو نسبت کوي، خپل ځان سره داغي تعلق ذکر کوي چې دا زما بندگان دي. پکار دا چې مونږه د الله بندگان جوړېدل غواړو، هغه صفت ځان کې پیدا کو چې الله د خپل بندگانو ویلې دي. دیزه کې الله فرمایي زما د بندگان کم دي، الذین آمنو. رمبی د زړه نه خبره منلې ده، د زړه نه زما خبره منلې ده. او دویم د عمل خبره ورپسې ذکر کوي چې دا عمل کوي.
اوس کمی خبره ماوي چې هغه ایمان پټ ته خداغه څه آثار دي څه علامات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس علامات باندې د یو سړی د مؤمن کېدلو نه ذکر کړی دا چې دا کار پکې دی یره دا مؤمن دی دا کار پکې دی دا مؤمن دی نو سکارونه داسې دي چې داغه په وجود باندې نبی علیہ السلام نفي د ایمان کړی دا کار چې پکې دی کنه دا ایماندار نه دی ګوره دا کار چې پکې دی دا ایماندار نه دی په حدیثو کې خصوصا کتاب الایمان کې داسې قسم ډېر متعدد روایت دي یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان د وجود نخص ذکر کړي واحسن الى جارك تكن مؤمنا پنځه خبرې یو صحابي ته ویلې وي خصوصي نو پاګه پنځو کې یو دا و واحسن الى جارك تكن مؤمنا د گاونډي سره د خسلوک کوا ته به ایماندار دا د ایمان نه خدا د گاوند سره خسلوک کول گاوند سره احسان کول دغه سي نبی عليه الصلاه والسلام یو صحابي ته داغه د سوال په جواب کې چې هغه وی ما تبسنګ پته لګي چې زه ایماندار ما نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن نیکی دی وکړه خوشاله شوې زړه مطمئن شو ګناه وشو خفه شوې اے ایماندارې نو چې د ګناه کار کوي او په فخر کوي د ګناه کار کوي او داسې مې وکړه د فلان کی سره د خوشحاليږي به د ایماندار دی ایماندار خو نبی عليه السلام وایي چې د نیکی په کار خوشاله شوې د ګناه په کار خفه شوې د نه وشو نو بس پته لګي چې تا کې ایمان شته ته ایماندارې دغه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامات د ایمان کې نه خود ایمان کې چې یو سړی ایماندار دی د دکې با یو نه خي او هغه نه خدا دا فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين تاسو کې هغه پوری یو تن ایماندار نشتا نه دی ترسو پوری نبی علیہ السلام وی چې زاغه ته خوښ نشم د پلارنا د زوینا د ټولو خلقونه اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت داوا ارسره کوي چې ځان ته مسلمان وي خدا محبت بسنګي نبی علیہ السلام وی چې د پلارنا د زوینا د ټولو خلقنا زخوخ نشم چاہتا زیات محبوب نشم نو لا یؤمن نبی علیہ السلام وی مومن نه دی کنه اوس دا محبت ښکار کیږي په دې باندې څوک چې د چا خوخي د چا سره چې د چا مینې داغه هر عمل هر ادا ورته خوخي هر طریقې ورته خوخي نن مسلمان تر نبی علیہ السلام ادا خوخدا د نبی علیہ السلام طریقه خوخدا د نبی علیہ السلام وزقت خوخدا نبی علیہ السلام چې کوم ژوند اختیار کړی دی هغه ژوند مسلمان ته خوخ دی مؤمن ته خوخ دی ځان ته مؤمن وي او محبت نشته کنه که محبت وې نو د نبی علیہ السلام هر ادا بخوا راشه د صحابو زندګۍ وګورئ هغه سره چې محبت د نبی علیہ السلام سره رښتینی محبت دی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چا ورته وی ته هغه پیزار پختو کوي چې بیوختو سرمنی نه جوړي نعال سبتیه دا ولی وی نبی علیہ السلام بس پختو کولی نو بس پیزار کې داغه اتباع کول دا د دینی هغه عام دینی اعمال نو او چون کې د نبی علیہ السلام عقیدتو مینوا نو داغه عقیدت او د مینې د وجه نبی علیہ السلام بے وختو سرمنی پیزار پخپو کړي دي زوم دغه پخپو کوم حج عمره له نبی علیہ السلام ته پلار اتفاقی تو ورشپر راغلی دا
ابن عمر رضی الله عنه چې زی شپه غزل وړي ولی یره په دې ځکه نبی علیہ السلام شپه کړی دا عقیدت ته دا محبت ته هغه کار پرېږده چې هغه نبی علیہ السلام ویلی یو کا هغه خو لا پرېږده چې نبی علیہ السلام وی مکوا هغه خو نه کوي دا هغه خو دین دی اوامر نواهی د کولو د نه کولو پابندۍ هغه دین دی هغه خو هغه کوي او کوي خو هغه خبرې چې هغه د عاداتو سره تعلق دی نو دا عاداتو سره چې کوم خبرو تعلق دی نو صحابه هغه عاداتو سره محبت کړي دي سکه رضی الله عنهم ورضوا عنه دا انعام هغه حاصل کړي دي صحابي دي وای زما د کدو سره مینا ده ولی وای د نبی علیہ السلام خو لوخي کې مخراق کاو نبی علیہ السلام به یو زینه بل زینه کدو راغستو نو وای داغه سره مینا وا زما د کدو خوراک سره مینا ده دا محبت او دا غریشتینی دعوت ایمان وا او ځکه خو قران کې الله د صحابه په باره کې وای د نور خلق باره کې وای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کدی نور خلق داسې ایمان راوړو لکه چې تاسو راوړې دي د نبی علیہ السلام ملګرو فقط اهتداو دی به هدایت مومي هغه د رښتینې محبت د نبی علیہ السلام سره نن منګم د نبی علیہ السلام د محبت داوا کوو وړکړه مو د بيدینو دي حرکات سکنات مو د بيدینو دي ویل کول مو د بيدینو دي او لوی دعوت چې زمونږ د پیغمبر سره محبت دی او پیغمبر به موږ سفارش کوي سفارش بنه کوي د الله په در کې به خیری کوي ګورې داسې انسانانو ته ځان نه ویم حدیث الحوض دی حدیث الحوض په نوم باندې په کتابونو کې یو مشهور حدیث دی حدیث الکوثر ورته وی نبی علیہ السلام وی زب په حوض کوثر ولاړم خپل امتیانو له بو ورکوما سخلق به زما غال تر روان شي د وبو اسکلو د پاره ملائک به واپس کی دا سی به واپس کی لکه څنګه چې جلوهل اوخ مالک د وبو نه واپس کی هغه په یو مرض دی په خان راشي په وبو مړیږي نه مالک په زور د وبو نه واپس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زب ملائکه ته ویم دا زما ملګری دي ماته را پرېګ دی زول وبو ور کوما ملائک بوي یا محمد لا تدری اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته نشته پتا ما احدثوا بعدک ستان رستو دوی ستا دین څومره بدل کړو ستا د دین کې ست طریقې جوړې کړې وې د ځان نه احداث وی په دین کې د ځان نه طریقه جوړول او هغه ته دین ویل ما احدث بعدک دین دا پته ولګی دا نبی علیہ السلام چې د دنیا نه تللی دی د دنیا د خلقو عمل نه دی خبر سیوا د دین چې الله خبري هغه کې خبره نشته الله ارڅ کولی شي او برای راست د ارچا د عمل نه دی خبر کنا سفارش به نه کو نو ملائک صورت حال حقیقت بیانې چې تا ته پته نشته ما احدث بعدک ستان رستو دی خلقو س په دین کې نوې طریقې ځان نه جوړې کړې دي یعنی بی دینی اختیار کړې ده اوس نبی علیہ السلام تر اوسه سفارش کاو او چې کله دا خبر ملو شو چې دا هغه خلق دی چې د سنت په ځای باندې بدعات جوړ کړي دي د اطاعت په ځای باندې نافرمانی کړي ده ځان ته مؤمنان ویون کې دي ګوره داسې پکشتا سباغی چې هغه خالص بی دین دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوله خیری کوي بد دعائی کوي سحقا لمن غیر بعدی هغه څوک د تباشی زمانه رستو زما دین بدل کړي دي ما کومه طریقه پرې خوا هغه طریقې بدل کړي دا نن مسلمان کې د نبی علیہ السلام طریقه ګورا دا صحابي وره صحابي د صحابو دور نږدې دورو نبی علیہ السلام ته الله سوال له سوا کال تیر شو هغه وی په دې خلقو کې د نبی علیہ السلام د وخت عملونه نه اینم یو منځ دی او هغه خلق لنډې بوچې کړي دي الفاظ تعبیر زما دي
مفهوم داغه د خبرې دی، یعنی هغه هم په صحیح طریقه باندې څوک نه کوي. یو منځ یې قدرې وي، نور خلکو هغه دین هغه طریقه هغه وخت کې پرېښې وه په صحیح طریقه باندې چې څنګه نبی علیہ السلام پرېښې وه هغسې نه و. اوس نن څه حال دی؟ په کار دا ده دنیا دا ژوند دی روان دی. الله مثال ذکر کړی دی، د دنیا مثال څه دی؟ باران وشي، شنې ګیاګانې راوخیږي، سات لغټې شي، زیړ شي، وچ شي، مات شي، سیلې یې والوځي. دغه د انسان د ژوند مثال دی. پیدا شي ښه ښایسته تر و تازه ځوان، سبا بوډا، بل ورځې کټ پروت او بل ورځې فنا. نو چې کله بقا نشته، زوال دی، د دنیا د ژوند پایداری نشته، فنا ده، نو بیا هغه عمل ولې نه دی پکار، هغه طریقه اختیارول ولې نه دی پکار چې د انسان د همیشه خوشحالۍ ذریعہ ګرځي. ایمان انسان همیشه د پاره پاغه باندې بیا خوشاله ولې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کامیابی علاج کوي. کامیابی پس ده، ناکامی پس ده. صحابی ته پوښتنه کو من نجات یا رسول الله، د الله رسوله کامیابی پس کې ده؟ کم عمل دی چې هغه وکم کامیاب شمه؟ هر سړی کامیابی غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته 3 عملونه وښودو، دا 3 عملونه وکا کامیاب بشي. واصل کې معلومیږي دا 3 عملونه دا د بدعملۍ نه د بچو ذریعہ ده، یا د بدعملۍ که شوي ده د سړي نه، نو د هغې د ختمېدلو د معاف کېدلو ذریعہ ده. نو د بدعملۍ نه ځان بچ کا، که درنه شوي ده الله نه معافي وغواړه د هغې، بس هم دا کامیابي ده. نو اولنۍ خبره یې وفرمایل وی املک علیک لسانک، دا جبه دې نه ده، دا کنټرول کا. بس د کامیابی اولنۍ پوړی دا ده، املک علیک لسانک، دا جبه دې کنټرول کا. نو دویمې ورته ووی ولیسعک بیتک، ستا کور دې تاله ځای درکړي. د دې مطلب څه دی؟ بې ضرورته بار مه وځه، چې ضرورت نشته نو بار فضول مه ګرځه، ځکه چې دا د تاوان ذریعہ جوړیږي. او جو تاسو یې نه بار چې بے ضرورت فضول خلق ګرځي، جو فضول بیا کوي. ضرورت دی، ستا د دنیا ضرورت دی وګرځه، ستا د دین ضرورت دی وګرځه. نه د دین ضرورت شته او نه د دنیا ضرورت شته، نو بیا ولیسعک بیتک. د یو فتنو د دور د زمانی بارک نبی علیہ السلام وصیت کوي چاته، وی کونو احلاس بیوتکم، د خپل د کور ټاټ جوړ شه. هغه وخت کې ټاټ نن قالین دی، د کمرې قالین بار نه ګرځي څوک. چې وغواړئ نو بس په هغه ځای غوړولي چې د ختمېدو پورې په هغه کمره کې دن دی. د خپلې کمرې قالین فرش ټاټ جوړ شه. معنا دا چې د فتنو په وخت کې خصوصا چې باروزی او هر قسمه د فتنو کې گرفتاریږي، بيدینو کې گرفتاریږي، نو د کور اړوزه او کور کې ځان لپاره کنټرول شه، پابند شه. نن زمون خلکو ځوانانو خاص طور د ورځې خوب او د شپې ځا په لوفرو باندې ګرځا، نو بیا ګورئ چې څه کېږي. نو بیا د هغې انجام تاسو یې نه چې څه کېږي. دا د دې د نبي علیہ السلام د دې ښودلې شوي طریقې د ژوند خلاف ده. نو دویمې ورته ووي ولیسعک بیتک. درېمې ورته ووي غلطي وشوه، ګناه وشو، خوشحالېږه ما چې دا مې وکړه، وبکې علی خطیئتک، غلطي او ګناه د نه وشو، په هغې وژاړه، د الله نه معافي وغواړه چې الله دا مې وکړه، غلط مې وکړه. ورنه چې په ګناه باندې ستومانه نشوي، دا ګناه بل ګناه راکاږي، بل ګناه بل ګناه راکاږي. انجام دا شي د دې ګناهونو په دې زړه باندې یو داسې اثر راشي چې دا زړه د هغې نه خړ شي. اصبح مربادن، حدیث کې راځي، دا زړه خړ پړ شي د شګو په د ایرو په شان.
نو بیا ناروا او ته ناروا نه ښکاري، ښو ته ښه نه ښکاري او بدو ته بد نه ښکاري. ګورئ بعضې خلکو ته دا د نبي علیه السلام رښتینې خبرې دي ولې نو دا د شته ګناه باندې پیمانه کېدل نه، د هغې معافي نه غوښتل، بس دا یو ګناه بل اخري انجام دی چې انسان زړه خړ پړ شي د ګناه نه. دې ته قرآن کې الله وی الله په مهر لګولی دی، دې ته الله وی الله ته جرندي اچولی دي، دې ته الله وی الله په دې زړونو زنګ راوستی دی. دا مختلف تعبیرات دي، دا د دې ګناهونو اثر دی، د دې بدو اعمالو اثر دی. نو لږ د الله په لحاظ باندې سوچ فکر پکار دی. موږ ایماندار ځان ته وایو ایمان څه غواړي، ایمان څه تقاضي دي. دا څه خبرې چې ما ذکر کړې دا هغه خبرې دي چې ایمان سره مناسب دي. اوس څه خبرې نبی علیه السلام داسې ذکر کړي دي چې ګورې دا کارونه کوي ایماندار نه یې، مؤمن نه یې، د دې کارونو نه ځان ساته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یزني الزانی حین یزني وهو مؤمن. زناکار چې زناکاری کوي مؤمن نه دی. لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. غل چې غلا کوي مؤمن نه دی. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. شراب بی چې شراب سکون کې چې شراب سکی دی ایماندار نه دی. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ډاکه چې څوک لګي نهبه ډاکه لګول یو غلا ده، په پټه شی وړل، هغه په مخکې ذکر کړو. اوس ډاکه ده په ډاګه باندې ډاکه کول. دا ګورې هم د ډاکې په حکم کې دی چې د چا شی اخلي ښه د هغه د مخې هغه په زړه کې ډېر خفه دی خو څه ویلی نه شي ځکه ستانه مجبوره دی، یا غټ سړی یا عهدهدار یا منصبدار یا بل څه یا بل څه. نو د دې وجې چې هغه ستانه څه مجبوري ده. پرون راته یو فریاد کوه سواړی کې بس راځي دا شی وړي کو ته وایو بس بیا حل مخنه دی. نو دا د عهدې او منصب د وجې یا د څه د بل څه زورورتوب د وجې نه یو شی وړل که یو سړي نه په زور وانخلې خو بادل ناخواسته. دا هم په دغه حکم کې دی. ګورې لا ينتهب نهبه حين ينتهبها. نو چې څوک لوټ کوي په ښکاره ده چا مسلمان مال علی ذمي مال علی، نبی علیہ السلام وی ایماندار نه دی. ګورې ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن. اجتماعي قومي مال قومي خزانه غلول مال غنیمت کې خیانت ته وی، بیا هر قسمه خیانت د چا د مال کول. په دې مسلمانانو په مال کې خیانت کول چې یو سړی کوي ایماندار نه دی. او په آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإياكم وإياكم ځانو ساتئ د دې کارونو نه، د دې کارونو نه ځانو ساتئ. نه دا د اختر خوشحالي نو په دې کې د مجلسونه قایمیږي د حرام کارو. هغه حرام کاری چې څوک څه کوي هغه خلکو ته جو پته ده. ما خو چاته دی هر چاته په لسو کیسونو کې د یو خبرې نه خبر شو دا د چا چې سره واسطې دي نو هغه ډېر خبرې کې د الله په لحاظ د خپل زندګۍ لږه کنټرول کوي، لږه محتاط کوي. ځوانان دي نن ځواني ده سبا پیری ده، نن بقا ده سبا فنا ده، هیڅ پته نه لګي کله مرګ راځي. او لوی مقام نبی علیہ السلام دا غ ځوان خودلې دی چې هغه د ځوان